شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی. ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی. نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ کو تاسو مؤمنان یې. رښتینی ایمان والا خلق خو هغه دي چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغه په مخ کې لوستي کیږي نو داغه ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او منځ قائموي او سچ ورلمونګ ور کړی دي دا غینا زمون په لار کې خرج کوي. هم دغه خلک صحیح مؤمنان دي. د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبه دي. د ګناهونو بخنه ده او بهترین رزق دی. د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستارب ته د حق سره د خپل کور نه راځتلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوخ نه وو. هغه د دې حق په معاملې کې ستاسو سره جګړه کوله او حال داوو چې هغه خصفاخ کار شوی وو. داوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزي او هغه ورته ګوري. هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې به یو تاسو ته ملاويږي. تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاوي شي او الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړې پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي. اگر که مجرمانی نفخوي او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه تاسو د مدد لپاره یو ځل فرښتې پر لپسې درلېګم. دا خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره وښودله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي. کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي. یقینا الله زبردست او حکیم دی. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې وبورا ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچت کړي او د دې په ذریعہ تاسو خپېک لکی کړي. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې تاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه تاسو سره يم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ. زه اوس د دې کافرانو په ځړونو کې یرا اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ باندې وهای. دا ځکه چې دې خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډېر سخت دی. دا تاسو سزا ده. اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو لپاره د دوزخ عذاب دی. اے ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داوی په مقابله کې مشا کوئ. چا چې په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینه چې د سجنګي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبې دوزخ وي او هغه ډیر خراب زیده د ورتلو. بس حقیقت دا دی چې تاسو هغوی ندی وجلی بلکې الله هغوی وجلی دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه ده گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا. او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي. یقینا چې الله اوریدونکو او په هده دا معاملې خو تاسو سره ده او د کافرانو سره معاملې دادا چې داوی تدبیرونو لره کمزوري کوونکې الله دی. د کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غوښتله نو فیصله قدرلا مخله راغله اوس منشئ نو هم تاسو د لپاره بهتره ده. او کنه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکو او تاسو دلا کو هر څومره ډیر وی کو تاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی. اے ایمان والو د الله او داغه د رسول حکم اومنئ او د حکم اوریدون ورستو داغه نه مخ ماړوي او دا خلکو په شان مکیږي چې وی ویل چې مونږ واوریدل هلکه هغه نه اوري. یقینا د الله په نس د ټولنا بد زناور هغه قانون ګونګیان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي. کچري الله ته معلوم وي چې په دوی کې سلګه شان خوبشته نو دوی لبي د اوریدو توفیق ورکړي وي لیکن د خوبینه بغیر کو هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهي سره مخ اړولې وي. اے ایمان والو د الله او د رسول حکم منئ. هر کله چې رسول تاسو هغه سیسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند تر کوونکی وي او په شي چې الله د انسان او داغه د زړه ترمنځ حائل دی او خاص هم داغه طرف ته تاسو جمع کیږئ.
او ځان ساتي د هغه فتنې نه چې داغه سزا به یوازې په هغه خلکو پورې خاص نه وي چې په تاسو کې ګناه کړی وي او په شی چې الله سخت سزا ورکوونکی دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼل شوي تاسو یې ردی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خیر رزق درکړو خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ اے ایمان والو سره د پوهې د الله او داغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ او په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیخ سامان دی او د الله سره د بدلی ورکولو لپاره ډیر سدي اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یاره اختیار کړه نو الله به تاسو له د کړه کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه به تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیاں به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه خط تدبیر کوونکی دی او کله چې به هغه ته زموږه آیاتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږه واورېدل کومګه غواړو نو داسې خبري مونږ هم جوړولې شو دا هم هغه پخوانی قصې دي چې د مخکینی خلک وایي او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلی و چې اے الله کدا واقع حق وي او ستاسو طرف نه وي نو په مونږ باندې د اسمان نه کانی را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راواله خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې ته په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلک دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي لیکن اوس پر ولی الله عذاب نراولي چې هغه د مسجد حرام لار بندوي حالکه هغه د دې جماعت جایز سرپرستان نه دي د دې جایز سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي او اکثر خلک په دې نه پوهیږي د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سومنځوي بس شپېلې وਹੀ او لاسونه پلقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکي د هغه انکار په سبب چې تاسو یې کوئ کوم خلکو چې د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د ګندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلق اصلي تاوانیان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې اوس هم دوی منشي نو سچ مخ کې شوی دي هغه به ورته معاف کړي شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې شوی دي هغه ټول ته معلوم دي اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگيږئ تر هغه پوري چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله لپاره خاص شي بیا کچری هغوی د فتنې نه منشو نو دا غوی عملونه الله خویني او کچری هغوی من نشو نو په شای چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی او تاسو ته معلومه وي چې د غنیمت کمال تاسو اغسته دي داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہدارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه څه باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږ په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشاله سره ورکړي الله په هر څه باندې قادر دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وا کچری د اولنا ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کمی خبري فیصله کړی و چې هغه داګی تکړي یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکو او په هده یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچری هغه تا داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور با تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دینه بچ کړئ بهشکه چې هغه د سينو په حال باندې خبردار دی او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله ستاسو په سترګو کې دشمنان لخر کړل
او داوی پسترګو کې تاسو کم ښکارا کړی د پاره د دې چې کوم خبره کې دن کی وا چې الله هغه ډاګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي اے ایمان والو هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډیر ډیر یادوي امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي او د الله او داغه د رسول حکم منئ او په خپل کې جګړې مکوئ کنه نو پتا سو کې به کمزوري پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي د صبر نه کار اخلي یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي چې هغه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دي لکه خیال وکړئ د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه خیستخ کار کړی وو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک پتا سو باندې غالب نشی راتلی او دا چې زستاسو سره يم خو چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي نو هغه پشا واپس وګرځیدو او وی ویل چې زستاسو ملګری نه يم زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی کله چې منافقانو او هغه ټول خلکو چې په ځلونو کې مرض دي دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دي حالکه چې څوک په الله باور وکړي نو بهشکه چې الله ډیر زبردست او حکیم دی کاش چې تا هغه حالات لیدل شوي کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول هغه داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زئی اوس د سوزیدو سزا اوسکای دا هغه بدله ده چې تاسو خپل لاسونو مخکې لګلی و ګینینو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی دا معاملہ د دوی سره هغه شان اوشوا لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوینا د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی دا د الله د دې طریقې مطابق وشوا چې هغه کم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي الله هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی د آل فرعون او داغوینه د مخکینو قومونو سره چې سو شو هغه د دې قاعده مطابق وو هغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس داغینا مونږ داغوی د ګناهونو په بدل کې هغه هلاک کړل او آل فرعون مغرق کړل دا ټول ظالمان خلق وو بشکا د الله په نس د ځمکې په سر په ګرځیدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلق هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه داغه قبلولو ته تیار نه دي خصوصا پاغوی کې هغه خلک چې داغوی سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره ته الله نه ير نه کوي نو کچری دا خلک تا ته په جنگ کې میلاو شي نو دوی له داسې سزا ورکړه چې د دوی نورستو کم نور خلک داسې کوونکي وي چې هغوی حوصله بایلي او کچری د یو قوم نه دی د خیانت يروي نو داغوی معاهده پخکارا داغوی مخ ته وګرځوا بهشکه چې الله خیانتګر خلک نه خوښوي د حق نه انکار کوونکي دی په دې دوکه کې نپرې وځي چې دوی وګټلا یقینا چې هغوی مونږ لا شکست نشي راکولای او تاسو چې څومره وسکیږي نو د دوی په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتي چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ويروي چې تاسو نه پیژنئ او الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سوءلګوي داغه پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم کو دشمن صلح ته مایل وي نو ته هم صلح ته تیار شه او په الله باندې باور وکوا بهشکه هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی او کو داوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو استاد لپاره الله کافی دی دا هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تاکو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ځای کول نشو دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل بهشکه هغه ډیر زبردست او حکمت والا دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره او کوم مؤمنان چې ستاسو پیروي کوي دا غوي د لپاره خو بس الله کافی دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان په جنگ باندې ورتیز کړه کو پتا سو کې شل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 کسانو باندې غالب راځي او کو سل کسان داسې وي نو د کافرانو په 0 کسانو به غالب راځي
ځکه چې هغه داسې خلک دي چې په نه لري. اوس الله ستاسو په ټیس پکړو او هغه ته معلومه شو چې پتا سو کې لا کمزوري شته. نو کو پتا سو کې سل کسان صابران وي نو هغه با په 200 باندې او کو زر کسان داسي وي نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي. او الله دا خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي. یو نبی لا دا مناسب ندی چې داغه سره دی قیدیان وي تر سوچي هغه پزماکه کې دشمنان خریز مریز نکړي. تاسو د دنیا فائدې غواړئ حالکه د الله په نظر کې آخرت دی او الله غالب او حکیم دی. که د الله لیک مخکې نوې لیکل شوی نو دا چې تاسو اغستلې دي د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړې شوی و. نسمال چې تاسو حاصل کړی دی هغه خورئ هغه حلال او پاک دی او د الله نه یره کوئ. یقینا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو په قبضه کې چې کم قیدیان دي هغه ته وایا که الله ته معلومه شوه چې ستاسو په ژوند کې څه خیر شته نو هغه بدرلا داغه نه زیات بهتر درکړي کم چې تاسو نه اغستې شوی دي او تاسو خطاګانی به معاف کړي. الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دې نمخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغه لور کړه چې هغه ستا په قبضه کې راغلل. الله ته هر څه معلوم دی او حکمت والا دی. کوم خلکو چې ایمان قبول کړو او هجرت وکړو او د الله په لار کې او جنگیدل او خپل مالونه ولګول او کوم خلکو چې مهاجرین لا زی ورکړو او داغوی امداد وکړو هغه په اصل کې دیوبل دوستان دي. او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو داغوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغه هجرت ونکړي. هو کچري هغه د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا داغوی امداد کول پتا سو فرض دي. لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې داغوی ستاسو سره معاهده وي چې تاسو کوي الله هغه ویني. کم خلک چې د حق نه انکار کوونکي دي هغه د یو بل ملګرتیا کوي. کچری تاسو دا اونکړی نو پسمکه کې با فتنه او لوی فساد راپورته شي. کوم خلکو چې ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي. دا غوي د پاره د خطاګانو معافي ده او بهترین رزق دی. او کوم خلکو چې رښتې ایمان راوړو او په هجرت راغلل او تاسو سره یوځای کوشش شروع کړو نو هغه هم په تاسو کې شامل دي. خدا الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي. بشکا الله په هر څه په هده